وی حبیب عجمی یو بنده دی وی په لاره روانو د هغه په سودخور حبیب سودخور باندې یادېده خلکو به ترې کرکه کوله وی د هر چا نه به سودونه ورکولو د هر چا نه به بندا سود اخیسته او چې پیسې به ورسره نه وي مقابله کې به د هغې د کور نه خوراک کړلو یو پیری یو دروازه وډبوله دروازې نه اواز راغی کور کې سړی نشته وی سړی نشته پیسې راوباسه د ما سړي سره څه کار دی وی سړی نشته نو پیسې د کوم دی نشته سړی مې په سفر تللی دی تجارت له تللی چې راشي پیسې به درکړي وی ماله پیسې په کار دي هغه وی زنانه ذات ما سره پیسې کم دي حبیب سودخور ورته جواب کې وی تر هغې به د دا ګیټ نه نه ځم چې ستا د کور نه مې مقابله کې څه اوچت کړي نه وی زنانه ذات په ما باندې رحم وکړه زنانه دننه تر دې چې ګیټ له دیکه ورکړه دروازې له دیکه ورکړه زنانه ورته سترګو نه اوښکې بهیږي زما عزت ته تار کړه زما لوپټه دې خرابه کړه زما کور کې هیڅ نشته هو زما عزت خرابېږي کور کې یوه چیلې ولاړه ده د چیلې بچی دی دا بوزه وی حبیب سودخور رحم نه راته د چیلې بچی روس پر د کور ته را روان کړی زما محترم خبرې ته توجه کوئ وی کور ته چیلې راوسته ښځې ته وي ښځې دې ور واچوه کټوې کې نن به انشاءالله ښه روټۍ خورو مونږ الله دې معافي وکړي حرامو ته هم د الله فضل وایو او زما نه یو خبره وره چې کوم سړی حرام مال ګټي او حرام کاروبار دی او ده ووایي چې د الله فضل دی د ده نه ایمان لاړه زما محترمو دا خبره یاد حرامو ته ده مونږ وایو چې یاره چې حاجي صاحب حج له لاړه په حرامو حج نه کېږي نو الټه ګناهګار شي یاره چې عقیقه وکړه زه وایم په حرامو عقیقه نه کېږي یاره چې پلان کې حاجي صاحب زکات ورکوي زه وایم دا زکات کېږي نه ته زکاتونه ورکوې ستا صدقه قبلیږي نه یو عمل دې نه قبلیږي یو عمل په حرامو باندې زمانه وره که کوم ملا درته وي چې حرام کسب دې کو او ستا په جسم کې د حرامو وینه ګرځېده او ستا اعمال قبلېده کوم ملا درته وي فقیر 24 غنټې په دا مسجد کې ناستې مالې راوله بیا به ورسره خبره کوو که تا ته کوم ملا ووي چې حاجي صاحب ستا حج قبول شوی دی په حرامو مال یې راوله چا درته وي صدقه دې کړې ده قبوله شوې ده مال یې راوله چا درته وي زکات دې ورکړی دی په حرامو شوی دی مال یې راوله او بله خبره کوم حرام د جسم کې ګرځي ستا وینه د حرامو نه جوړه شوې ده او ستا عبادت قبلېده چا درته وي چې عبادت قبلېږي مال یې راوله د ما محترمو 24 غنټې ناست چې بیا ول سترګې وغړو نو پته ولګېده چې اصل شی د انسان دارومدار دا د انسان په کاروبار او معیشت باندې دی خبره دې پورې کوم وی حبیب سودخور کور ته چیلې راوسته ښځې ته وي کټوې ته یې ور واچوه کټوې ته چیلې ور واچو دروازه وډبېده اواز وشو د الله په نامه سره کا دې راووته د الله په نامه څه کې زه خلکو نه د انسان په نامه علم ته د الله په نامه غواړې خبرې ته توجه کوئ دوی یاره بس هم ښه فقیر پې وړی بعد فقیر داسې چې د ونیسي نو لستوڼي د لشتې خو پیسې د نه علي ګیر کړو یې حضرت ستا د کور نه به وړم حبیب سودخور ورته وایي ګوره ټیم در راله ضایع که د ټیم در پسې سود خېجومه ګورئ تخته شابه به چې ډېره غوسه که هغه سودخور ورته جواب کې وایي دا فقیر ورته جواب کې وایي الله دې ستام نصیب نه کړي خبرې ته توجه کوئ د ما محترم وایي فقیر روان شه د الله په نوم یې اواز کړو منع یې وکړه وی کټوې وخوټ کېده چې راکوزه کړه چې وې کتل هغې تشه وینه وه او داسې وینه وه چې بدبوداره وینه وه بوی ته بدخطه دې کټوې ته لږ ساعت ګوري چې دې کې خو ورچولې مونږ چیلې دی او راویمسته وینه هغه هم بدبوداره چې انسان له تکرکه او الټۍ ورتلې ښځه ورته وایي ظالمه د الله دغه راغلی او کم از کم پته ده چې ته د انسانانو سره ظلم کې زمونږ اخرت ته برباد کړې زمونږ په دا وجود او جسد کې ټوله وینه د حرامو ګرځي د الله نه ویرېږه دا تا ته الله یو نشاني وکړه د الله نه ویرېږه حبیب سودخور زړه کې رو رحم پیدا شو پوه شو چې دنیا کې گویا دا وینه ځپلي وینې زوې خوړلي گویا د زړه نه توبه ایسته په لاره روان دی ښځې ورته وې چا نه دی چې سود اخیستی د ټولو ته د معافۍ اعلان وکړه د پوه شو چې هلکه الله نه به څه جواب ورکوم زړونو بدلولو وره الله دی وایي چې څنګه د کوره بار راووته خبرې ته توجه کوئ د ما محترمو بار راووته आवाज کو خلکو ته به आवाज کو او خلکو راشه تاسو ته چې ما کوم سود درکړی دی هغه مې درته معاف کړی دی چا په خبر عمل نه کو چې دته ګوره سود معاف کولو ته ګوره دا خو ډیر ظالم انسان دی په لاره روانو یو کس رونو راشه الکه سود مې درته معاف کړی هغه ته نه حضرت ما پریدا په زور نیولې دی قسم دی سود مې درته معاف کړی دی هغه نه حضرت وی راځه چې کور کې د سره لیکلو کوم وای نه حضرت تا کور ته نه بوزم ته پلیته کور ته نه بوزم سود خوره
د چې دا وره د الله ما خو توبه وسته خدای دومره لوی دغه زه دومره پلیت او ګناهګار شوم چې نن ما څوک کور ته هم نه بوځي دا اواز پې وشي الله ما خو ستا په ذات باندې غیرت کوم نن د غیرت خبره وره زما محترمو دغه سودخور عکس پې پوه شو وایي که کور ته مې مه بوځې دلته د سره لیکل کوم و یا کس پوه شو ورور یقین وشو کور ته یې بوته د کور نه بار ودرویدن نه به نه راځې ته پلیت ستا قدمونه منحوس دي تا ټول عمر حرام خوړلی دي حبیب بار ولاړ دی او اواز کې الله ډیر بېدباره دي را باندې خلک په لاره چې را روانو وایي په لاره را روانو ماشومانو منډې والې هغه یو ماشوم اواز وکړه بل ته وایي هلکه دې خوا چې حبیب سودخور را روان دی چې ته د ده سوری در باندې ونه شي پخواني ماشومان هم دونه پوه یو یې دا اواز اورېدلی دوباره د ماشوم د خولې نه دا اواز وره الله زه دومره پرېوتم ستا په نیز باندې چې نن ماشوم مکلف هم نه دی د شریعت احکام هم پې جاري نه دي الله ما د دونه کرکه کوي الله ستا په نیز دونه پرېوتم دغه ماشوم دی الله ما توبه ایستې ده هغه ته ټولو ته معافي اعلان وکړه راغی د حسن بصري رحمه الله تعالی دربار ته وایي حضرت ما په څه چا باندې توبه ویسته ما ټول عمر حرام کړي دي سود مې خوړلی حضرت ما ته معافي وکړه او ما ګوره ستا په رس باندې بیعت کوم چې الله راته معافي وکړي او ته را باندې ګواسه د قیامت پر ورځ چې ده زما په لاس باندې بیعت کړی دی خبرې ته توجه کوئ وایي توبه مې په حق او سچه باندې ویسته ماوی بدلولو والا زړه بدلولو والا الله دی هغه خبر په داسې په کلي کې د اور غوندې داسې خور شو چې حبیب سودخور توبه ویسته وی را روانم هغه ماشوم چې اواز یې کړو چې حبیب سودخور دی وی په مزه ماشومانو په مزه حبیب را روان دی حبیب عجمی را روان دی چې ته بېدبي د نه ونشي ټول څوک سره سبحان الله الله زړه داسې بدل کړ او بیا د قوم او د خلکو د امت زړه هم داسې بدل کړ زما محترم مغزونو کې عزت اچولو والا او ذلت اچولو والا زما رب دی زما محترم ټول عمر حرام خوړی لیکن د الله په نامه چې ټول هر څه پرېښودو لکونه تر دې پورې وي دونه قرضدار شي چا وله تیلې راوړه هغه تیلې کې چند دوه درې دینار وایي قرض پې ډېر زیات و د اواز کړی الله داسې یو زمانه م وه چې ستا د ذات دپاره ما لکونه روپۍ ستا په نام باندې پرېښې وې الله اوس دا تیلې د ته پکې برکت واچوه وایي په حبیب عجمي باندې لکونه روپۍ وې تیلې کې به لاس نه نباسه قرضه به یې ورکوله تیلې کې به لاس نه نباسه قرضه به یې ورکوله تر دې چې د دوه دریو دینارو نه الله په لکونو قرضه ختمه کړه زما محترمو یا داسې زمانه ده نو خبره دې پورې کوم دوه ورځې زندګي ده مه کوه د خپلو بچو دپاره حرامې مه کوه مه کوه د خپلو بچو دپاره خپله کنده مه توروه قسم د الله په ذات د دا منبر نه وره د کومو بچو دپاره چې تا حرام کړي دي د الله په ذات قسم خورم چې د کومو بچو د کوم انسان په وجود کې حرام وینه ګرځېده د الله نه فرمانه دې ستا فرمانبردار نشي ګرځېدی سلام علیکا سلام